نن چې دغه مخامخ دغه دستار چې په سرونو باندې تړلی دی دا هغه کسان دی چې د علماء کرامو جانشین علماء دیوبند هغه روحاني بچي دي. علماء دیوبند او نور علماء کرام د پیغمبر وارثین دي. ما محترمه یاد ولرئ نن چې دغه مدرسه کې دغه دستربندي کېږي دوی دپاره اکابرینو ډېر قربانیان ورکړي دي. دا د اکابرینو د هغه قربانیانو ثمره موږ ته میلاو شو. ما محترمو دغه د علم په سفر کې ډېر تکالیف راځي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي کله کله به په ما باندې بېهوشي راغی صحابه کرامو به دا ګمان کوله ای ابو هريره په تا باندې د مرګي مرض لګېدلی دی. لیکن ابو هريره فرمایي رب کعبہ کی قسم مجھ پر کوئی بیماری نہیں تھی لیکن علم کی وجہ سے مجھے پیاس اور بھوک لگتی تھی جس کی وجہ سے میں بے ہوش پڑ جاتا تھا. علم پتہ سفر کی اکابرین قربانیان ورکڑے گئے چاندی چوک میں واقع پر دینی گیٹ پوری اکابرین علماء دیوبند خپل جان نذرانه پیش کړي دي. محترمانن هغې په برکت باندې دغه ګلشن دغه مدارس آباد دی انشاءالله قیامت پورې به آباد وي. محترمو انشاءالله که هر میدان راشي که چېرته میدان د اور ولګي د ابراهیم خلیل الله غوندې کې د ابو مسلم خلاني غوندې کې اور تبردانګي اور بخپله وي لیکن د دین اسلام په مسله کې د بزدلي او د کمزورۍ مظاهره به نه کوي انشاءالله. وایي محترمو که خبره د خپل بدن ټکړې ټکړې کولو راشي دغه علماء کرام دوی د خپل بدن ټکړې ټکړې کې اپنے جان کا نذرانہ پیش کریں گے لیکن انشاءاللہ کبھی بھی دین اور پیغمبر کی ناموس کا سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ. محترمو آخرنی خبر اکون نن سبا پہ معاشرہ کی علماء کرام ہوتا کم نسبت کی گی. نن سبا پہ معاشرہ کی علماء کرام ہوتا دیر سپک قتل کی گی لیکن نبی علیہ السلام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت نقل کی عالم دیو عابدنا 700 درجے بلند او اعلیٰ مقام لرن کی سنے گے. محترمو در علماء کرام قدر احترام وکے در علماء کرام زمین کا آخرنے سہارے با رب کعبہ کی قسم اگر آج مدرسہ موجود ہے علماء کی برکت ہے. اگر آج مساجد موجود ہے علماء کی برکت ہے. اگر آج مراکز موجود ہے علماء کی برکت ہے. اگر آج ملک پاکستان میں امن قائم ہے علماء دیوبند کی برکت ہے. اگر آج ہمارا ایمان محفوظ ہے علماء کی برکت ہے. انشاءاللہ ہم یہ عزم کرتے ہیں ہم یہ وعدہ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ پوری دنیا کو کہنا چاہتے ہیں تو چاہے ہماری مخالفت کر دے چاہے ہمیں دھمکیوں سے ڈرے لیکن انشاءاللہ ہم مرتے دم تک علماء کرام کا ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. تکبیر تکبیر علماء حکم علماء حکم عقیدہ ختم نبوت. محترمہ یاد ولرئ کچرت د بلال حبشي غوندې کې په ګرم شګو باندې سملول هغې تاریخ ژوندی کوونکي علماء دیوبند محمود الحسن رحمهم الله په ګرم اور باندې سملولی کېږي لیکن چېرته د مسلمانانو د عقیدې او د مسلمانانو د اسلام سره غداري نه کوي د مالټې او د کیوبا جیبونه اکابرینو باندې ډک کېږي هغې چېرته د خپل هغه صحابه کرامو مشر نه نه رسټو کېږي. انشاءالله موږ په هغه اکابرینو نقش قدم باندې به ځو او انشاءالله موږ پوره دنیا ته دا پیغام ورکوو ہم حق و صداقت کا پرچم گر کر لہرا کر دم لیں گے. وہی تو انشاءاللہ پچھڑا ہم حق و صداقت کا پرچم گر کر لہرا کر دم لیں گے. باطل کے عزائم کو واللہ